د فیسبوک پاسورډ به څنګه معلوموي یا ستاسو نه د جیمیل پاسورډ هیر شوی د جیمیل پاسورډ تاسو معلوموي یا ستاسو نه د نورو اپلیکیشن پاسورډ هیر شوی نو تاسو د هر قسمه اپلیکیشن پاسورډ هم معلومولی شئ یا تاسو په یو ویب سایټ کې اکاؤنٹ جوړ کړئ د هغې پاسورډ چې دی دا تاسو ښه په اسانو سره معلومولی شئ. په دې ویډیو کې درته د پاسورډ د معلومېدو طریقه ښیم چې زیاتر کسانو ته به معلومه وي خو کمتر به داسې کسان وي چې هغو ته به دا طریقه نه معلومه نو تاسو په خپل انډرایډ موبایل کې چې دی دغه پاسورډ ښه په اسانو سره معلومولی شئ. په آیفون کې هم معلومیږي خو د آیفون هغه طریقه یو ذره جدا ده او په انډرایډ کې چې تاسو په دې طریقې سره معلومولی شئ په کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم د هغې لپاره چې کم کارونه زه کوم نو تاسو به هغه فالو کوئ نو په هغې طریقه کولی شئ. بل دا ویډیو له ځان سره سیو کړئ نو که سبا ورځ ستاسو نه هیر شي نو تاسو دا ویډیو چې دی دا دوباره راوړلی شئ او په دغې طریقه باندې تاسو خپل پاسورډ چې دی دا معلومولی شئ. نو موږ د دې لپاره خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا کولاو موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو نو تاسو ته به دې سیټ ښکارېږي زموږ دا سکرین ریکارډینګ موږ د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا له ځان سره کولاو کړی تاسو به د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. دا زه چې کوم ځای کولاوم نو دې ته تاسو د نورو ځایونو نه هم راتلی شئ د کروم نه ورته هم راتلی شئ دغه شانتې د پلی سټور نه هم راتلی شئ د نورو اپلیکیشن نه چې دی تاسو ورته هم راتلی شئ کوم ځای کې ستاسو د جیمیل اکاؤنټ وي د هغه ځای نه تاسو راتلی شئ. خو په دې کې به موږ لاندې راځو په دې انډرایډ موبایل کې لاندې چې دی په سیټینګ کې ګوګل لیکلی نو دا ګوګل چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. د پلی سټور نه له تاسو هم راتلی شئ څنګه ما تاسو د یوټیوب نه هم راتلی شئ د هر ځای نه تاسو راتلی شئ. څنګه تاسو دلته کې راشئ نو له پاسه ستاسو د ایمیل آی ډي چې دی هغه تاسو ته ښکارېږي تاسو چې کوم د جیمیل اکاؤنټ دی هغه تاسو ته له پاسه هغه آی ډي چې دا ښکارېږي نو که ستاسو دوه درې له پاسه نه چینج کولی هم شئ او که دوه درې نه حقیوئ نو د دې ځای نه چې دی په دې باندې به داسې ډایرکټ زور وکړئ چې څنګه به دې تاسو زور وکړئ نو ستاسو نور اکاؤنټونه لاندې به شو کېږي خو که نور اکاؤنټونه نه تاسو ته به دغه خالي شو کېږي او دلته به لیکلی ګوګل اکاؤنټ پې خالي لیکلی نو تاسو به د ګوګل اکاؤنټ چې دی په دې باندې بس زور وکړئ دغه شانتې څنګه به دې زور کړو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي چې دا مخ تاسو ته کولاو شو نو دلته کې لیکلی دی یو ځای کې ګوګل پاسورډ نو تاسو په دې زور نه کوئ داسې نه چې تاسو وایئ چې پاسورډ معلومیږي موږ په ګوګل پاسورډ په دې به تاسو زور نه کوئ تاسو به له پاسه د تالې دا نښه چې ده په دې باندې به زور وکړئ سیکورټي ان ساین ان چې لیکلی دی تاسو چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ کوم چې د تالې دا نښه ورته ده دا به له ځان سره کولاو کوئ دغه شانتې. نو په دې ځای کې چې موږ کم اکاؤنټونه کولاو کړئ کم دغه چې موږ کړي د دې ځای نه تاسو خپل ټوله سیکورټي چې دا کتی شئ نو په دې ځای کې ستاسو دغه پاسورډ چې دی دا پروت دي نو په دې کې به لاندې راشئ دغه شانتې دیکه به ورکړئ اخرني سر ته به تاسو راشئ ځکه اوس نوی اپډیټ شوی په اخرني سر کې نو دلته کې تاسو ته لیکلی پاسورډ منیجر پاسورډ منیجر چې لیکلی دی په دې به تاسو د ځان سره زور وکړئ چې څنګه به دې زور وکړئ نو ګورئ زموږ په دې موبایل کې موږ په دومره شیزونو کې اکاؤنټونه کولاو کړي ټول دلته کې دي د پی ټي اے ویب سایټ په کوم دی دغه شانتې سمسنګ کې موږ اکاؤنټ کولاو کړی دی هغه هم د شوفیفای هم ده دغه شانتې نور اپلیکیشن دي په هغې کې موږ اکاؤنټونه کولاو کړي ټول دلته کې دي. تاسو چې د کوم اکاؤنټ پاسورډ معلوموئ لکه مثلا اوس موږ د فیسبوک معلوموو نو د فیسبوک موږ 14 اکاؤنټونه چې دي ادا کړي او 14 اکاؤنټونه پاسورډ چې دی په دې کې پرتې دي نو په دې باندې زور وکړئ چې څنګه تاسو په دې زور وکړئ نو سکرین به تاسو ته تور شوی ګوتې لاک چې دی هغه غواړي نو د ګوتې لاک چې دی دا به تاسو ولګوئ دلته کې به تاسو ته ستاسو آی ډي او پاسورډ چې دی دا به دواړه شو کېږي له پاسه دلته کې اوس موږ ته شو کېږي نو تاسو کاپي کولی هم شئ د سترګې دا نښه چې دا تاسو وهلی شئ د دې ځای نه چې دی تاسو پاسورډ چې دی دا ځان ته ښکاره کولی شئ د سترګې دا نښه چې دا څنګه تاسو والو د دې ځای نه پاسورډ چې دی دا به تاسو ته شو شي